बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे कار چې هغه زمونږ کاؤنټ سره دی چې کوم مونږ یو څو فارمولې کو هغه ته مونږ وایو کاؤنټ یو دی کاؤنٹ باندې بدل داري کوشش چې کاؤنٹ سره صحیح لیبل کوشش یو مونږ لیکو کاؤنٹ ورپسې بیا بل دی کاؤنٹ اے مونږ ته کاؤنٹ وایي صحیح بیا ورپسې دی کاؤنٹ اف صحیح بیا ورپسې بل فارموله ده کاؤنٹ اف اس ورپسې په آخر کې نمبر راځي د کاؤنٹ بلینک پدې به تاسو الریډي پوه شئ په ذهني طور به تاسو د انګلیش په ټکو پوه شئ د کاؤنٹ معنی ده شمارول صحیح او د کاؤنٹ معنی ده موږ ته کاؤنٹ او د اصل کې کاؤنٹ اے صحیح دا کیپټل کا اصل کوي اوس کو ته کاؤنٹ او یو خبره ده دغه چې فارموله ده انګلیش ټکی نه چې موږ وایو چې تاسو غلط وي دا یو فارموله ده په دې کاؤنٹ کې موږ تاسو خو کېږي په دې کې څه خو کېږي په دې کې څه خو کېږي په دې کې څه خو کېږي او په دې کې څه خو کېږي دینه به تاسو ډایرکټ پته لګیږي چې کاؤنٹ بلینک ما ته شمار کا د کاؤنٹ معنی د شمارول ما ته کاؤنٹ شمار کا اول څه ما ته شمار کا بیا په اخر کې موږ لیکل چې کاؤنٹ بلینک نو ما ته کم شمار کا بلینک زینو ما ته شمار کا الریډي معلومه خبر ها ډیټا موږ د څه لیکل یو ډیټا موږ د څه ورکړي بل ها ډیټا وي موږ به دا پاسه نه سره کوڅ کې دا موږ یو ټایټل لري د کاؤنٹ اب کم دی د هغه د کاؤنٹ به کم دی فارمولا لول ځای لایک د کاؤنٹ سمانه دا لري equal بسایم वो बोले को काउंट څه کله ولې کوم ډایرکټ راوخلې صحیح نو چې ټیپ تاسو د فارمولا اتوماتیکلی انټر شي کاؤنٹ کا ماته څه کې ماته کاؤنٹ کا دا سینو غونټ څومره دي څومره ډیټا چې زماده پدې کې ماته کاؤنٹ کا کلیک وکړه دیوس ماته وځي تاسو سره کاؤنٹ 16 دي دا 16 دي دا 16 نه سیوا دي د 2 نه د 9 نه پورې دا 7 شو 7 7 7 21 شو دا ته ولې 16 نه خلاص چلې ادمه 16 نه 3 4 4 8 8 8 24 دی دی مانته نه 16 ولې راوستل دی مانته 16 ځکه راوستل چې دا نه کاؤنٹ کې ځکه چې دا نمبر نه دی دا انګلیش لیکل دی کله ځکه نمبر دا وړم ګور دا وسې واشي صحیح نو ما سره انګلیش چې کوم الفابېټس دي یا کاما دا یا سپیس دی دا به کې نه پلس کې د سیم مونږ ته ان سی پلس کې چې دومره سړي کې تاسو ان سی دا په کوم څه کې استعمال کله چې زموږ سره پیپر کې مونږه یو ډیټا راکړي یو رزلټ راوباسو نو کله به موږ دا ورسو یاره کاؤنٹ زموږ سره څومره کاؤنٹ شو تش پکې څومره ډک پکې څومره دا پکې څومره دا ته مونږ ته ډایرکټ راوباسي ورپسې د کاؤنٹ چې هم د فارمولا نه سی کله چې مونږه ایکوال ساين کو او کاؤنٹ اول کې چې کله موږ دا ورکو دا لاندې فارمولا چې دا هم د خره چې ټیپ کلیک کو دا وکړو دې سوې رینج ورک سر رینج ورک هم د رینج ورکو واپس وز وقت کې لري پدې کې سی فارمولا څه دا به دا پیدا کوي چې دا به ټول ماته چمه که پدې کې دا ما مثال په تور کې دا تشم پاتې وکنه صحیح ده د بدل لرګي دا به کې نه حسابيږي تش په کې نه حسابيږي او کپرس کې پدې کې ما سپیس قدر ورکو کنه هم به کې حسابيږي ولې چې دا اصل څه شو سل ډک شو که پدې کې ځکه کام او کما نو هم به حسابيږي کفرس که زبدي کې کام نه کوم او بل کوټس ډبل کوټس ورکما هم به حسابيږي دا به حسابي او کفرس دا ز تش پاتې کما صحیح تش پاتې کما بیا به نه حسابي ٹھیک شو دا کاؤنٹ واس د کاؤنٹ اف مطلب سره کله دا فارمولا کې اتوماتیکلی به تاسو ته راغلي کاؤنٹ اف خو دې سره د چل کو چې دا مونږه حسابو اصل کې دا ډیټا کاؤنٹ اف چې کله مونږ راخلو دې مونږ ته سوې فارمولا چې کله مونږ دا کاؤنٹ اف ورکو دې مونږ ته یو څه خبر راخلي رینج او کرایټیریا رینج لا ول واخلې بیا کرایټیریا راخلي نو دې لپاره مونږ د چلو جوړول بل کې ډیټا کې لګوټي چینج موږ مطلب دا ټول سپ ان سی کنه نو دا مناسب نه دا بالکل مناسب نه ځکه چې دلته مونږ ولیکو یو څه ته ولیکو جندر صحیح او بل سیټ ته ولیکو ایڈریس ٹھیک شو دا جندر کې ولیکم میل بیا ولیکو فیمیل دا به کاپی پیسټ واخلو حبیبي کو دي
او دلته به کاپي پیسټ واخلئ ډېرې پیرې مطلب چې ډېرې پیرې شي لکه داسې به ډېرې ځایونه کي که نه دلته اوس مونږ لیکلی دی دیولی دلته مونږ لیکلی دی کابل بیا لیکلی دی دیولی بیا مونږ لیکلی دی شطرنج بیا مونږ لیکلی دی دیولی بیا مونږ لیکلی دی کابل ټیک شو داسې دا ډیټا به چې کوم دی یو پیر بیا داسې راواخلم او دا به دلته لاندې داسې ټرای کړو ټیک شو اوس په دې کې چې کوم دی نو مونږ ته څه پکار دی دا فارموله به هله مونږ اپلای کوو چې کله مونږ داسې ډیټا راوباسو دا ډیټا مونږ د کله نه راوباسو دا مونږ په ډېرو ځایونو کې راوباسو دا مونږ په دې کې راوباسو چې که فرض کا په دې کې الکان څومره دي او پریزنټ څومره راغلي دي بیا جنکۍ څومره دي او پریزنټ پکې څومره راغلي مطلب کم کسان راغلي دي کم کسان نه دي راغلي دا هم د کالکولیشن لپاره دا استعمالوو کاونټ اف کاونټ اف نه مخکې به تاسو څه وکړئ ساین به وکړئ ساین کې چې کوم کله تاسو ساین وکړئ بیا به څه راشئ خپلې فارمولې ته به راشئ صحیح ده ما دا څه وایي رینج واخله زه په دې کې ماله رینج راکې صحیح ده رینج مې واغستو اوس به څه وکړئ کاما به وکړئ ډبل کوټس به آن کړئ ډبل کوټس کې څه لیکم ما ته پکې څه وښایم میل څه وښایم میل کوټ کې به دا بند کړئ د دې خبر ختمه شوه بیا کاما اوس به څه وکړئ بیا به چې کوم دی رینج واخلئ یا رینج ما اخلئ بالکل بس دغه شته فارموله چې کوم دی دا په دې ځای باندې ختمه کړئ یا بله داسې وکړئ مثال په طور کې چې مونږ هغه دلته کې لیکل کړي وي د دې لپاره به چې کوم دی یو ټیبل جدا واخلم یا به دا فارموله وروسته وو صحیح د دې نه به دا مخکې ځو چې د دې لپاره موږ ټیبل آلریډي جوړ کړی دی کاونټ COUNT او بیا لاندې لیکلی دی FS دا فارموله موږ کله واخلو که نه داسې کوو نو موږ ته څه وایي کرایټیریا ورکړه بیا رینج ورکړه بیا کرایټیریا ورکړه او بیا رینج ورکړه مطلب دا چې ما ته لاول رینج ورکړه بیا هغه څیز ما ته شو کړه چې ته څه شو کول غواړې زه یم په دې کې ما ته څه وکړم فیمیل ما ته وښیه کم فیمیل ما ته وښیه دا په کوټس کې بند کړه هغه فیمیل وښیه کم فیمیل بیا به رینج سلیکټ کړئ دا رینج به ورته اوس وښیي چې اوس ما ته په دې رینج کې وښیه کم رینج ما ته وښیه په دې رینج کې راته وښیه خو په دې کې راته کم رینج کم کسان وښیه هغه کسان ته پکې وښیه چې هغه صحیح هغه د کبلي کبل ټیک شو او بیا دلته چې کوم دی نو بریکټ کلوز کاونټ اف کې د ما ته وښول چې میل چې دی میل یو میل دی چې هغه څه دی هغه د کبل دی اوس په دې کې تاسو ګورئ میل دیولی میل دیولی میل دیولی میل دیولی نو موږ ورته څه ښوولی وو فیمیل ورته موږ ښوولی وو موږ ورته څه ښوولی وو فارمولې کې ورته موږ څه ښوولی دی فیمیل ښوولی دی کاونټ که ما ته هغه کاونټ مطلب دا چې ما ته هغه فیمیل وښیه کومه چې د کبل ده نو په دې ډیټا کې چې موږ ګورو نو موږ به ګډه شین شو موږ کې فیمیل د کبل ونه ګورو صحیح اوس دا کبل چې لیکلی شوی دی دا هم د فیمیل دی خو دا یې نه دی راغستی ولې په سپیلینګ کې مسټیک دی دا موږ ای داسې لیکلی دا کار زه ولیکم دا به وشي صحیح شو اوس یو فیمیل دا دی چې دا کبل دی او یو فیمیل دا دی چې دا کبل دی بس نو دا نو ټول چې څومره دي دا سره دیولی دي سره کبل سره شلهڼ مطلب موږ داسې یو مثال درکړو چې لیکلی شي صحیح نو چې کله موږ داسې یو ډیټا کې څه نومونه معلومون د هغې لپاره موږ کاونټ ایپس صحیح شو دا به دې نه لرې کړو دا به یو سیټ کړو مطلب دا به یو بل شیټ ټولو او دغسې کې به چې کوم دی نو یو بله فارموله لکه دلته به ولیکو پریزنټ نومونه او ما یو طرف ته لیکلي بیا به د هغې ته موږ مخامخ لیکل چې پریزنټ یا ایبسنټ ټیک شو پریزنټ او ایبسنټ ابسنټ نه ځکه ایبسنټ نه دی ابسنټ راځي صحیح صحیح ابسنټ دا به زه مطلب کاپي واخلم او دلته به چې کوم دی ځای په ځای پیسټ کوم دا ډیټا اوس چې موږ جوړه کړې ده خو دې ته موږ مخامخ لیکلی چې دا کس پرزنټ دی دا ایبسنټ دا ابسنټ دی او دا پرزنټ دی دا ډیټا موږ دغه شانتي جوړه کړې اوس په دې ډیټا کې ما ته څه وایي دا چې کله دا فارموله ورکړم چې کاونټ صحیح فارموله به رسته
اف صرف اف دی صحیح ده کاونټ اف دا فارمولا چې دا کله زه انټر کوم نو ما څه وایي په دې کې رینج ورکړه دا ټول رینج به ورته وښیي غونې صحیح ده کاما به ورکوي په دې کې ما د کم کسان نه اوچت کړه هغه کسان نه اوچت کړه چې هغه ایبسینټ دي مطلب دا چې پرېږدم خو موږ ته الریډي پته خو چې کم ایبسینټ دي هغه ماته شمار کړي چې څومره کسان پکې ایبسینټ دي ټیک شو تاسو به ولیکئ ایبسینټ ابسینټ به چې کوم دی تاسو په دې کې دغه شانتې ولیکئ څنګه چې تاسو په دې کې لیکلی ښه که تاسو ټکې سپیلینګ معمولي غلط کړو نو بیا یې نه راوچتې ځکه چې هغه ته پته نه لګي دا څه شی صحیح ده تاسو کله خبره هغو ته کلیر وکړه نو خله به تاسو هغه فارموله صحیح درکوي اوس په دې کې تاسو وګورئ اته کسان پکې دي چې هغه ابسینټ که دا د میاشتې ډیټابیس وي که دا د کال ډیټابیس وي که دا د دریو کال وي که د لسو کال وي او که د شلو کال دا هر څومره چې ډیټا پرته وي د هغې تاسو په 2 سیکنډ کې ټول راویستی شي اوس په دې ډیټا کې په لاندې کې مونږ په دې کې دا اوس کار کړو چې یاره مونږ ته کاونټ کا خو بلینک راغلی کاونټ کا نو بلینک به مونږ څنګه راخلو دې کې مونږ اول د فارمولو کو ایکول به ساین کو کاونټ او بیا ولیکو بلینک دا فارموله به راوخلو به تاسو ټایپ کړئ په دې ځایونو کې چې دا غونډ ډیټابیس به تاسو ورته وښایي چې په دې کې ما څه راواخله بلینک راواخله یوې راواخلس څو پکې کاونټ څو پکې تشدي څو شو ګوره چې اوس مونږ څومره تشو نو څه کېږي هغه جمع کېږي په دې ډیټابیس کې مونږ دا کارونه وکړل چې یاره ماته کاونټ راواخله دا ټوټل څومره دي خو دا ټوټل کم دي چې په کومې کې انسر لیکلی شوي دي هغه مونږ ته ټوټل راواخله ورپسې فارموله کې مونږ دا وکړل چې ماته ټوټل وښایه ټوټل چې هر څومره دي خو چې کوم ډک دي مطلب چې تش پکې نشته ډک پکې څومره دي نو ډک پکې 24 دي دین ډایرکټ مونږ دا هم جمع کولی شو چې ډک کاونټ او کاونټ بلیک مونږ پلس کړو مونږ ته به ټوټل سیلونه نمونه واخلي دا ټول سیلونه څو دي صحیح لکه دلته کې تاسو مونږ ولیکو چې سم یا ورته مونږ ولیکو ټوټل سیلونه څو دي ټوټل سیلز ٹھیک شو ټوټل سیلونه موږ څنګه راخلي ایکول به ساین کو ولیکو سم بریکټ به آن کو اوبر کو چې ما دا کاونټ ورسره دا سیل یا پلس په منځ کې وکړئ او ورته ووایه چې ما ته دا دواړه ما ته پلس کا نو ټوټل سیلونه به تاسو ته وایي چې ټوټل څو سیل تش او ډک به دواړه راواخلئ تاسو ته پته ولګي چې ټوټل څومره سره څو سیل په دې فارموله پوه شوئ